خو په د خیبر پښتونخوا په مزدورکارو باندې په سینه په پنجاب کې بندیز لګېدلی. دا افسوس خبره دا ده چې سږ کال د پنجاب ګورنمنټ د طرفه دا یو دغه راغلی دی سټیټمنټ چې پنجاب ته کم پښتون میلیونه یا مزدورۍ له راځي هغه به مخکې پولیس کلیرنس کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نصرت کتونکو تاسو ته یو ځل بیا د خپل فیسبوک او یوټیوب باندې مخامخ یم. کتونکو پښتون چې دی د پښتون دپاره د پاکستان ځمکه چې ده هغه رو د تنګولو او د هغې دپاره دلته کې د ژوند چې تېرولو هغه هلې ځلې یا هڅې چې دي هغه په ګرانۍ دي هغې دپاره چې دي دلته کې مشکلات پیدا کېږي. او اوس کومه نوی دغه چې د پښتنو دپاره او د خیبر پښتونخوا د ولس دپاره کوم سرکولر د پنجاب او ورسره داسې وایي چې یاره د سین حکومت د طرف نه بندیز لګېدلی دی، سرکولر جاري شوی دی. پښتانه چې راځي نو اوس وایي چې یاره پنجاب ته چې راځي نو هغې به ویزا اخلي. زما دا خبره به تاسو ډېره عجیبه شانتې لګي چې یاره زه دا څنګه کېدی چې موږ د پاکستان شهریان یو، موږ د خیبر پښتونخوا ولس چې دي د پاکستان ولس دي، دا موږ په یو بل کې اوسېږو. خو دا ته څه خبرې کوي چې یاره اوس به موږ پښتانه چې دي کله سیند ته ځو یا پنجاب ته ځو موږ به ویزا اخلو، موږ چې دي هغه به اړو زموږ انټري چې دی هغه به پنجاب ته کېږي او موږ به هلته کې مزدورۍ دپاره ځو. نو دا زه به هسې دغه نه کوم. نګران حکومت چې دی د پنجاب هغوی یو سرکولر جاري کړی دی چې کم پښتانه مزدورکار پنجاب ته راځي او خصوصا هغه د مزدورۍ دپاره راځي، هغې چې دي هغې به پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ راوړي. د پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ ضرورت په یورپ کې، په کاناډا کې، په امریکا کې، په دغې نور کم بهر دنیا کې چې کم ملکونه دي هغې زموږ نه دغه غواړي او هغه د پاکستانو نه غواړي. نو داسې شو چې لکه زه چې هلته کې کلیرنس سرټیفیکیټ نه ورکوم د پولیس، نو ما ته بیا ویزه نه لګي. نو دغه شانتي چې دی پنجاب ته یا سیند ته چې ما ته پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ هلته کې پیش نه کړم نو زما انټري چې ده زما داخلي چې ده هغه بنده شوې ده. هر کال چې دي د 100 نه واله د 40 زره پورې مزدوران چې دي د میل مزدورۍ له یا نور کم دغه چې دي هغې دپاره ځي او خصوصا په دې ورځو باندې تحصیلي مټه نور داسې ځایونه دي د هغې نه خلک ځي هلته کې په دغې میلونو کې مزدوریانې کوي او بیا چې دي هغې خپل به ټوله رزق ګټي. پنجاب زما کور زما وطن دی خو هغې ته یې زما په تلو په مزدورۍ باندې بندیز لګولی دی. د دې ټول کوم چې د حالات مخې ته راغلي دي د تفصیلاتو دپاره موږ رابطه کړې ده د جماعت اسلامي د ځایي کوم رهنما چې دی سید اظهار الله سره د هغې نه تفصیلات اخلو، د هغې سره خبرې کوو چې یاره آیا دا بندیز چې لګېدلی دې وجوهات څه دي او آیا دا چې دي د پښتنو دپاره په پاکستان کې 2 قانونونه دي او ځکه چې پنجابی خو دلته راتلی شي، سیندی راتلی شي، بلوچي راتلی شي، خو په د خیبر پښتونخوا په مزدورکارو باندې په سینه په پنجاب کې بندیز لګېدلی. اظهار الله دغه تفصیلات را سره شریک کړه. تاسو دغلته کې تېر اوس چې دي خلک راجمع شوي ګوالرۍ چوک کې او دغلته کې هغې خپله چې دي ستونزې تاسو ته بیانولې، تاسو په هغې باندې خپل اظهار خیال کړی. دغه ټول تفصیلات را شریک کړه چې یاره خلکو ته چې دي څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، دا سرکولر جاري شوی دی، چا طرف نه جاري شوی دی او څومره تعداد سره چې دي خلک دغې پنجاب ته ځي د مزدورو دپاره په دوی ته بندیز ولې لګېدلی دی؟ ډېره مهرباني جي اختر صاحب. دا داسې ده جي چې زموږ نه په ژمي په موسم باندې په دې علاقو باندې زموږ د سوات ډېر هغه رونه د لوډینګ انلوډینګ دپاره او د ګنیز د کم کرشنګ چې رواني شوګر مل سره د مزدورۍ دپاره ځي او دا هغه خلک چې بل څه ذریعه نشته دی، یو څو میاشتې مزدوري هلته کې وکړي او بیا راشي دلته کې هغه خپل ژوند پاس کوي، ماشومان دا ټولې دلته کې پاتې شي. د افسوس خبره دا ده چې سږ کال د پنجاب ګورنمنټ د طرفه دا یو دغه راغلی دی سټیټمنټ چې پنجاب ته کم پښتون میلیونه یا مزدورۍ له راځي نو هغه به مخکې پولیس کلیرنس کوي. په دې پولیس کلیرنس کې فارم دغه کوي، پای کې 2 تنه د کلي شهادتیان یا ګواهان او یو د دې سړي شناختي کارت اټیچ کړي بیا تانې ته راشي. نو په زرګونو تعداد کې خلک تانې ته راغلي او هلته تاڼو په ګیټونو کې ولاړي او په ډېر لوی تعداد کې نو خلک هلته کې ذلیلې شي. دا موږ ګورو چې دا د پښتون قوم استحصال دی او دا د دې مترادف ده چې په یو ملک کې 2 قانونونه چلیږي. نو دا ډېر ظلم دی، دا ډېر زیاتی دی د پښتون سره
او موږ دا ګڼو چې په فوري توګه دا بند کړی شي، ځکه چې یو طرف ته پښتون چې دی الریډي د وار اینډ ټیرر کې ډېر زیات متاثره شوی دی او ډېر زیات خفګانونه لري، او بل طرف ته په یو ملک کې د یو ملک بلې صوبې ته تګ د پاره د قانون جوړول چې په هغې کې به سړی پولیس کلیرنس کوي، او په هغې کې بل د ټول نه اهم خبره سلیمان صاحب دا ده چې یو سړي سره پاکستاني شناختي کارت موجود دی او د شناختي کارت باوجود د هغه نه کلیرنس کول غواړي، د دې څه مطلب شو آیا د شناختي کارت څه ویلیو نشته که د خیبر پښتونخوا شناختي کارت په پنجاب کې نه دی منظور. دویمه خبره چې تاسو د تعداد خبرو کړو، نو کم از کم د سوات نه په دې ورځو کې د 20 نواله د 40,000 پورې په لګبګ دغه خلک چې د مزدورۍ لپاره دي. دا په مزدورکار خلکو باندې یو طرف ته د مزدورۍ دروازې بندول دي، بل طرف ته د پښتون استحصال له بې عزتي ده او هغه له دا تاثر ورکول دي چې یاره ته په پاکستاني نه یې. نو دا ګڼي پښتانه چې یاره زموږ سره ظلم کېږي، دا زیاتی کېږي، لهذا زه د KP ګورنمنټ نه هم او د پنجاب ګورنمنټ نه هم او ورسره د سنګ ګورنمنټ نه هم دا مطالبه کوم چې زموږ یو ملک دی، یو دستور دی، لهذا د پښتنو دپاره داسې قانون سازي کول یا داسې د کابینې نه یو سټیټمنټ پاس کول دا چې دی دا ظلم دی او دا زیاتی دی، دا په فوري توګه باندې بند کړی شي. دا اصل کې چې شوي دی چې کوم موجوده نګران صوبایي کابینه چې ده دا هغو پاس کړی دی د کابینې نه یو قانون یا هر څه چې دی هغې پاس کړی دی، پای کې دا کړي دي چې پښتون نازي له دی به پولیس کلیرنس کوي او دا ټول ستوري دا دی. د افغان په اړه کې بله خبره به زه دا وکړم چې د افغان په اړه کې یا د افغان په ځای کې چې دی نو دوی د KP د پښتنو استحصال کوي او د هغو باندې د کاروبار دروازې بندوي او هغه په زور ټارچر کوي. اصل کې داسې خبره ده چې د چا سره دوی چې کوم د پولیس کلیرنس په اړه کې دیو دا خبره کوي چې یاره موږ افغانان فلټر کوو. نو افغان چې دیو فلټر کوي دا سره شناختي کارت دی، نو دلته هم څوک چې شناختي کارت راوړي دیو د هغو پولیس کلیرنس وکړي. دا خبره ده چې فرض کا دیو وایي چې یاره دا موږ افغانان کلیر کوو د دې نه، نو دا خو شناختي کارت د هر سړي سره موجود دی او د افغان په اړه کې چې دی د پښتون قصدن آمدن استحصال کوي. که افغان دی نیسي نو د افغان بله لاره هم شته دلته کې، چونکې لوکل خلک دي د DC سوات کوټواریانو ټول سوات کلیر کړی دی په دې موجوده کم د افغانانو د ویستو د عمل چې شروع دی په دې کې کوټواریانو DC AC هغو بالکل سوات کلیر کړی دی چې دلته افغان شته یا نشته. زموږ په علاقو کې افغان دوی مخکې کلیر کړي دي، خو بس د تنګولو دپاره او د بې عزته کولو دپاره نو دوی چې دی نو دا عمل کوي. او بله خبره دا ده چې دوی صرف پولیس کلیرنس کوي. نو پولیس کلیرنس دا اخلي چې یاره دا سړی دهشتګرد دی که نه دی، دی په دغه کې ملوث دی څه په مقدماتو کې که نه دی، نو د هغې کې خو افغان شهري نه شي فلټر کېدی. دغې چا سره شناختي کارت دی نو دوی صرف د هغه په تانه کې دا ریکارډ ګوري چې یاره په ده څه مقدمه شته او که نشته، صرف دغه چیک کوي. اظهار الله ستا د تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو تاسو د اظهار الله نه هغه ټول تفصیلات واورېدل، هغه وایي چې یاره څنګه په هغه کې چې د خیبر پښتونخوا پښتانه چې دي خصوصا د سوات او د دې سیمې کوم چې هغې مزدورۍ دپاره ځي په پنجاب او په سیند کې د هغې په داخله باندې بندیز لګولی دی. اوس چې څوک ځي نو هغې به له ول پولیسو نه کلیرنس اخلي، پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ به اخلي، هغې به هلته پیش کوي، هغې چې دي هغه به هلته کې جمع کوي او په هغې باندې هغه دا خو که موږ وګورو په څنګه چې ما په دغه کې وي چې یاره بهر دپاره چې یاره څوک په جرایمو کې خو نه یې ککړ، څوک په داسې غیر قانوني اکټیویټیز کې خو نه دی ککړ چې هغه لکه بهر ته ځي او داسې نه چې بهر څه مسلې او مشکلات جوړ کړي. دغه شانتې چې دي دا په سوات اوس کوم یا د خیبر پښتونخوا ولس چې دي د پنجاب کوم حکومت چې دی نګران هغې یو سرکولر جاری کړی دی، هغه وایي چې یاره دوی به د پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ نه چې دوی بغیر به نه راځي. هغه دا وایي چې یاره کوم افغانیان چې دي د هغې خلاف چې کوم اپریشن روان دی او د هغې د پاکستان نه د ویستو کوم هلې ځلې دي او کوم هڅې چې روانې دي، دوی چې یاره د هغې په اړ کې چې دي زموږ پښتانه چې دي هغه دغه شانتې هغه دوی ته مسایل او مشکلات پیش کوي او هغه هم دغه وایي چې یاره په یو ملک کې دوه قانونونه پښتون لپاره چې دي په هر طرف باندې دوی لارې بندوي، دوی چې دي د هغې لپاره مسایل او مشکلات پیدا کوي. نو زموږ د خپل چارواکو نه دا دغه دی چې آیا د پښتنو سره د پښتنو په دې ځمکه باندې په دې دغه باندې ولې دومره چې دی دغه جوړېږي، د هغې سره دومره چې دي زیاتې کېږي، د هغې سره دومره هغې ته مسایل او مشکلات جوړېږي. ځکه زموږ خو د پاکستان 4 صوبې دي او موږ هم د هغې 4 صوبو چې یو صوبه یو په هغه صوبه کې چې دي موږ د هغې عوام یو
نو په کار دا چې پنجابي راځي دلته د ټوریزم په نوم باندې، سیندي راځي دلته کې د ټوریزم انویسټمنټ په نوم باندې، نو زما مزدور کار چې دی هغه ته ولې هلته کې د مزدورۍ یا د هغه چې دي هغه لارې بندېږي. په دې باندې زما کم چې سیاسي ګوندونه دي، سیاسي مشران دي، کم چې زما دلته کې نور قانوني لیډرشپ دی، هغې له ډېر سخت ایکشن پکار دی، هغې له په دې باندې چې دي اواز پورته کول پکار دی. په دې باندې د فیډریشن کم چې څومره هم دغه دي د وفاق ادارې دي د پنجاب دي، د هغې سره خبره کول پکار دي چې په کوم بنیاد باندې زما شناختی کارت ته نه مني، ما نه مني، زما دلته قومیت او زما دلته کې پاکستانیت ته نه مني، نو ټیک ته بیا خو ما ته ووایه چې ته زما پاکستانی نه یې، بیا خو زه به ځان خپلې لارې لټو به موږ، او که نه چېرې موږ د دې وطن باشندګان یو، موږ د دې اوسېدونکي یو، نو بیا زموږ سره دا کم زیاتي او ظلمونه او زور چې روان دی دا چې دي دا نه دي پکار.